پیغمبر علیه صلات وسلام چې به د فرض لمانځه نه بعد کم ذکر کم اذکار کو او دغه رنګې کمې دواګانې به کولې، نو دا ستاسو خدمت کې پیش کولی شي. نو کوشش پکار چې موږ هم دا دواګانې وایو، تاسو هم کوئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه بھرپور پیدا والي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه با خوند او مزې اهلی. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د پیغمبر علیه صلات وسلام یو څو معمولات دي او د پیغمبر علیه صلات وسلام یو څو سنت طریقې دي. نو کله به چې پیغمبر علیه صلات وسلام د فرض لمانځه نه بعد سلام وګرځو، د هغې نه بعد د پیغمبر علیه صلات وسلام دا وظایف کول. نو کله چې بیا پیغمبر علیه صلات وسلام سلام وګرځو، د هغې نه بعد به 3 فیرې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایل. بیا به د هغې نه بعد اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام دا به یو پیره ویلي. د استغفار مطلب دا چې مانځه کې څه نه څه غلطي د انسان نه کېږي، څه نه څه خطا کېږي معمولي غوندې، نو هغه په الله پاک انسان ته دا معاف کوي. دغه رنګې دې نه بعد پیغمبر علیه صلات وسلام ابو هریره سے فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به 33 پیرې سبحان الله ویلي، 13 او 3 پیرې. دغه رنګې 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر دا پیغمبر علیه صلات وسلام ویلي. دغه رنګ یو پیره پیغمبر علیه صلات وسلام دا ویلي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. فرمایي د انسان ګناه کو د سمندر د زګ برابر وي، الله پاک د انسان ته ټول ګناهونه دا معاف کوي. دریم ذکر پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله د مانځه نه سلام وګرځو، د هغې نه بعد نبي کریم علیه صلات وسلام به دا ذکر کو چې قل اعوذ برب الفلق به یې پرې ویلي او دغه رنګې قل اعوذ برب الناس دغه صورت به یې پرې ویلي، قل هو الله احد او قل یا ایها الکافرون. مطلب دا چې کوم 4 قل دی اخري دا پیغمبر علیه صلات وسلام لازم د دې تلاوت وکړو. د دې مطلب دا و چې څومره هلکه دي پتا باندې څوک سحر کوي، پتا څوک جادو کوي، څومره کسان دي تا سره حسد دی، تا سره لګي نه او دغه رنګ هغوی دا کوشش کوي چې تا ناکامه کړي په هر وخت کې. نو چې کله موږ دا وایو نو انشاءالله العزیز هغوی کوم هغه تدبیرونه دي او کم چلونه دي هغه موږ او تاسو باندې اثر دا نه کوي. څلورم نمبر ذکر حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام منبر باندې دا ویلي چې کوم سړی د هر لمانځه نه بعد یو پیره آیت الکرسي وایي، نو فرمایي چې دا سړی به د جنت تلو نه څوک منې کوي، نه صرف مرګ منې کوي. چې کله دې سړي نه مرګ راشي نو دا سړی به ځي جنت ته، څوک هم دا سړی د جنت نه منې کولی نه شي. نو د آیت الکرسي ډېر زیات ناشنا فضایل دي او دغه رنګې فرمایي چې کوم سړی د شپې ویده کېږي آیت الکرسي وایي نو د ده به حفاظت کولی شي، د کور والا دغه رنګې د ده د ګاونډیانو د ګاونډ چې کوم ځای کې تر دې پورې راځي چې 80 کورونو پورې فرشتې د انسان د حفاظت کوي. نو په دې کلیپ کې موږ هغه خبرې وکړې چې کومې 4 خبرې وي او کوم 4 اذکارو چې پیغمبر علیه صلات وسلام به کول. نو سلام چې به وګرځېده د هغې نه بعد به 3 پیرې استغفار ویلي، بیا به یو پیره اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بیا به د هغې نه بعد 33 پیره سبحان الله الحمدلله او دغه رنګ الله اکبر او دغه رنګ یو پیره لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر او آخري چې کوم 4 قل صورتونه دي او دغه رنګې آیت الکرسي. دا ټول به پیغمبر علیه صلات وسلام د فرض لمانځه نه بعد کول. نو کوشش وکړو چې موږ هم په دې باندې عمل وکړو او څومره چې زموږ ملګري دي هغوی سره شیر کړو چې هغوی ته هم څه نه څه پیدا دا ورسیږي. الله پاک هم خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.